تش رکعت ډک کول او یا ډک رکعت تش کول. یو سړی راولاړ شي تش رکعت ډک وکړي یا ډک رکعت تش وکړي. مثلا د مازدیګر 4 رکعت فرض هغه 2 ډک دی اول او 2 اخر چې دی هغه تش دی. نو دی راولاړ شي هغه 2 رکعت ډک هم وکړي او هغه تش هم دی ډک وکړي یا یو وکړي ډک یا 2 ډک وکړي. اوس آیا پر ده باندې شی لازم ده که نه؟ نو اوس به راسو جواب ته. که چیر یو سړی راولاړ شو د مازدیګر لمونځ هغه 4 رکعته فرض 2 ډک دي 2 تش دي، دی راولاړ شو هغه تش هم ډک وکړو په هیره سره، نو د ده لمونځ مکمل شو، پر ده باندې یو شی هم نه ده لازم، لمونځ یې پوره ده، صحیح ده. اوس که چیرې راولاړ شو د مازدیګر 4 رکعته فرض دي 2 ډک دي 2 تش دي، دی راولاړ شو هغه ډک یې تش وکړو، هغه ډک یې تش وکړو، یو رکعت یې تش وکړه یا 2 تش وکړو هغه ډک، نو پر ده باندې سجده سهو لازمه سوه. نو اخیر کې به دی سجده سهو کوي، نو د لمونځ په سجده سهو باندې پوره سو، مکمل سو. اوس که سړی راولاړ چې په قصدن سره داسې وکړي هغه ډک تش وکړي او تش بیا ډک وکړي، په قصد سره داسې وکړي، نو بیا د ده لمونځ په سجده سهو سره هم نه مکملیږي، بیا به دی لمونځ له سره 2 وار راګرځوي. سر په خلاصو. که چیرې یو څوک تس رکعت ډک وکړي په یاره سره، نو پر ده باندې یو شی هم نه لازمیږي او د ده لمونځ صحیح سو. او که راولاړ سو ډک یې تش وکړي په یاره سره، نو بیا پر ده باندې سجده سا لازمه ده، نو په اخر کې به دی سجده سا کوي. که یو څوک راولاړ سو په قصر یې داسې وکړي، نو بیا هغه به بیت المنزل له سره راګرځوي. بدایع و صنایع صفحه نمبر 180 جول نمبر 2، بحر رائق صفحه نمبر 93 4 جول نمبر 2.